السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته د ضمانت ملاوېدو نه پس عمران خان د آی جی اسلام آباد په ګاډي کې زمان پارک رهایشګاه ته ورسېدو. تاسو له دې ویډیو کې هم ښکاري ډېر ګڼ تعداد کې چې څومره هم د پی ټی آی کارکونانو د عمران خان انتظار کولو. عمران خان د زمان خارک چې او عمران خان د زمان پارک رهایشګاه کې ډراپ کو ټول کارکونان ورسره په جمع باندې تللي وو. چې د آی جی اسلام آباد چې کوم ګاډی دی د هغه چې کوم سکواډ دی د هغه سکواډ عمران خان د زمان پارک پر رهایشګاه کې ډراپ کو. او دې نه علاوه مولانا فضل الرحمن هم خپلو کارکونانو ته د احتجاج کولو دپاره دعوتنامه ورکړې ده. د پیر په ورځ به د مولانا فضل الرحمن د جے یو آی احتجاج شروع کیږي. اینه مخکې د عمران خان حوالې سره اپډیټ دا راځي چې عمران خان به په بنیګاله چې کومه رهایشګاه ده هغې کې اوسیږي. څومره هم زه ویډیو کوم زه صرف اور صرف نیوز شریکوم. بعضې ملګري مانه دغه وکړي ګیله وکړي چې ته د پی ټی آی سپورټ کوې، جے یو آی والا رانه دا ګیله وکړي، پی ټی آی والا رانه دا ګیله وکړي چې د جے یو آی سپورټ کې چونکې زه د چا هم سپورټ نه کوم. که چېرې تاسو وګورئ پاکستان کې نن نه 2 میاشتې مخکې چې کومه ګراني راغلې وه، کومه کمرتوړ ګراني راغلې وه، د اوړو ریټ یو په ډبل، د حج قیمت 4 لک نه 12 لک له ورسېدو. هغې کې یو لیډر هم نه راوته چې احتجاج یې کړی. هغې کې یو لیډر هم ځان سره غریب عوام نور یو ځای کړی چې راوځئ چې احتجاج وکړو د ګرانۍ خلاف. نن تاسو وګورئ چې دغه خلکو نه خپلې کرسۍ او خپل سیټونه خپل وزارتونه روان دي، نو هر یو کس عوامو ته د شرکت دعوت ورکوي چې راوځئ چې احتجاج وکړو. او زمونږ عوام څومره کمعقل لګوره زه ایز پاکستاني ویډیو جوړم، څومره ملګري زما ویډیو ګوري زه ایز پاکستاني ویډیو جوړم، نه ایز پی ټی آی ورکر ویډیو جوړم، نه ایز جے یو آی ورکر ویډیو جوړم، نه د پی ایم ایل ان پارټۍ نه تعلق لرم، زه ایز پاکستاني ویډیو جوړم. دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې کومه خبره ماله بیسټ ښکاري، که هغه د پی ټی آی خلاف وي، که د جے یو آی خلاف وي، که د مریم نواز خلاف وي، زه کوم چې کومه خبره ماله جایز ښکاري او چې کوم زموږ په ملک کې کوم ناانصافي روانه د غریب عوام سره. څومره ګراني راغی، یو لیډر راوته احتجاج دپاره، اوس چې دی نه کرسۍ روانې شوې نو هر لیډر ګوره تاسو له دې سړي د تصویر ښکاري چې دا چې کوم د جے یو آی پارټۍ والا کوم رولز اینڈ ریګولیشن د احتجاج دپاره خپل رولز هم کېښلي دي. وګوره تاسو له دې تصویر کې ښکاري تمام کارکنان نظم کی پابندی کرے اور اپنے بیسات کے مطابق اپنی ذلی امیر کو اتوار بوقت اثر سے چندہ قبل چندہ جمع کروای. لکه چنده به هم کې او یو بله خبره ده ما یاد وساتئ چې کله هم احتجاج لدی که نه نو کور کې ټولو سره ملو شئ، کور کې ټول نه معافي وغواړئ، ټول خلک معاف کړئ او ټولو خلکو سره ملو شئ. ځکه احتجاج لتلن سبا داسې دي چې دا ته جنګ لازي، هېڅ پته نه لګي چې ته به ژوندی واپس راشې که نه. ګوره اوس بیا د حکومت خلاف ته احتجاج کوي. تاسو وکتل د پی ټی آی د احتجاج کې څومره هلکان وفات شو، څومره هلکان پکې زخمیان شو. جي نو دغه رنګ چې څوک هم احتجاج لدی نو کور کې ټول سره ملاویږئ، ټول نه معافي اخلئ، ټولو سره دعا سلام کوئ چې بس زه لاړم که راغم ژوندی بیا به ژوند کوو، که رانغم نو ما بخلې او ما وبخه. دا ضروري دی وګورئ. نو دا ټول رولز اینډ ریګولیشن چې کوم دی جے یو آی پارټۍ والا جوړ کړي د احتجاج دپاره. اوس یو احتجاج ختم شو د پی ټی آی والا، ملک هسې هم ولاړ، اکانمي هسې هم تباه. اوس به بل احتجاج شروع شي چې دا به څو ورځې وي، د هېڅ پته نه لګي. الله پاک ته د غریبو سر له خیر کړي، الله پاک ته د پښتنو سر له خیر کړي، الله پاک ته پکې نورې فوتګیانې نه کوي. ځکه هم دا غریب عوام چې کوم دی کله یو لیډر استعمالوي، کله بل لیډر استعمالوي. که زه حق خبره اوس کوم نو کېدای شي پی ټی آی والا پې غوسه شي یا پې جے یو آی والا اوس کمنټو کې اوتې بوتې شروع کړي. نو زما خبره دا ده چې ایز پاکستان یې سوچ کوئ. ګوره زموږ ملک کم طرف ته لاړو، کم طرف ته لاړو، کم طرف ته روان دی. راتلونکي ټایم کې زموږ چې کم نوی کل دی که نه ای به موږ پسې کنځلې کوي چې موږ له مشرانو سنګ د ملک پرېښودلی. ډېره د افسوس خبره ده خو موږ نه پوهېږو جي، موږ نه پوهېږو. موږ به همیشه استعمالیږو، موږ پیدا شوي استعمالېدو دپاره یو، همیشه به استعمالیږو. کله مو یو پارټي استعمالوي، کله مو بل پارټي استعمالوي او اخر کې به مو څه کاري، اخر کې به دا کاري چې روټۍ به مراله نه میلاویږي، اوړه به مراله نه میلاویږي. او چې کوم اوړه میلاویږي هغه به کتارونو کې موږ ذلیله کېږو، خوار کېږو، بدکې به خورو. زموږ زنانه به هم روځي کتارونو کې بدکې خوري، بېعزتیانې به خوري. هغې نه پس پهله اوړه میلاویږي او هغې نه پس پهله 2 ټیمه رزق میلاویږي. ډېره د افسوس خبره ده. ویډیو مکمل کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.